الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تأجيل العصر. د درس د شروع مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم عظیمه تحفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افشوا السلام بینکم، تاسو خپل منځ کې یو بل ته سلام خور کړئ. نو ټولو مسلمانانو ورونو خویندو ته چې زموږ اواز چاته رسیږي د منار اسلامي د ریډیو اواز چې د قرآن او د سنت په درسونو باندې او د قرآن او سنت په دعوت او په تبلیغاتو باندې مشتمل اواز دی، هغه ټولو ته موږ د نبی صلی الله علیه وسلم عظیمه تحفه پیش کول غواړو. زمونږ د درس کتاب د سنن ترمذی او ابواب الصلات بیانېږي. په ابواب الصلات کې دا مسله ده باب ما جاء فی تعجیل العصر، چې د مازیګر د مانځه وخت ځکه چې د وخت نه داخل شوی مونځ نه کېږي، او چې وخت اوزي هم مونځ نه کېږي، ادا نه کېږي، قضا کېږي، او چې وخت نه داخل شوی سره مونځ کېدی نشي. د دې د وجې نه د منځونو اوقات پیژندل ډېر ضروري او لازم دي په هر مسلمان باندې چې اوقات د مانځه معلوم کی اسنه چې کله کله وخت مکروه کې مونږ ادا نه کړلی شي دنه، او به خاص کر هغه اوقات پیژندل پکار دي چې هغه اوقات مختاره دي چې پای کې مونږ کول افضل او بهتر دي. نو چې پای کې مونږ کول افضل او بهتروالی لري، نو لہذا هغه پیژندل د هر مسلمان د فاره د مؤمن د فاره چې مونږ په چا باندې فرض شي نه پیژندل پکار دي. ځکه کوم عبادت چې په چا باندې فرض کړل شو نو دغه عبادت چې کوم متعلق مسائل وي هغه از د کول ضروري او لازم دي. مثلا په شروع باندې زکات فرض شو، د زکات مسائل متعلقه. حج په چا باندې فرض کړل شو، د حج متعلقه مسائل د فرض وي. مونږ چې په کوم مسلمان باندې فرض شو نو د منځ اوقات، د منځ شرایط، د منځ واجبات، مفسدات، مکروهات، فرایض د ټول پیژندل د مسلمان د فرض ضروري او لازم دي. دا یو سر شلم باب دی د سنن ترمذی، باب ما جاء فی تعجیل العصر. باب د په بیان د هغه حدیثو کې چراغلی دي په باره د جلتی کولو د منځ د مازیګر. اول الوقت د منځ د مازیګر هغه دا دی چې کله سورې د هر شي خپل مثل ته ورسیږي، د اول الوقت دی او وقت مختار دی چې د هر شي سورې خپل مثل ته ورسېدلو منځ د مازیګر روا شو، وقت د منځ د مازیګر داخل کړلی شو، او آخري وقت د منځ د مازیګر کله چې نمر په ډوبېدلو کې شو. زیړوالی په نمر کې فایده شو د آخري وقت دی د مازیګر، او بیا چې کله غروب کېږي په دغه وقت کې منځ کول بیا مکروه دي. مکروه دي چې کله نمر په ډوبېدلو باندې نه په دغه وقت کې بیا منځ د مازیګر مکروه دي، جایز نه دي. عام مسلمانان د دې اهتمام نه کوي چې کله کله منځ معمولی مسله باندې معمولی عذر باندې نه فایده شي، آخري وقت چې کله نمر په ډوبېدلو کې وي بس دا منځ کوي. دغه وقت دی مکروه دی، دا وقت د عبادت د شیطان دی. هر مسلمان د فرض پکار دی چې تشبه او د مشابهت ځان اوساتي، د مشابهت د کافرانو سره په هیڅ عمل کې مشابهت د نه د یهودو د نصارو نه د مشرکینو سره کوي. مشرکین او کفار کله چې نمر په ډوبېدلو کې وي په دغه وخت کې دوی عبادت کوي، یا کله چې نمر راخیږي دوی په هغه وخت کې عبادت کوي. د نمر په وخت د ډوبېدلو د نمر کې، په وخت د راختلو د نمر کې مشرکین او کافران عبادت کوي د نمر. عام مسلمانان هم په دغه وخت کې منځ کوي. په دې نه پوهېږي چې دا عمل د چا دی، دا مشابهت د چا سره لازمیږي، دا مشابهت د کافرانو سره دی. هر مسلمان د فرض ضروري او لازم دا دی چې مشابهت د کافرانو نه ځان وساتي. نماز د مازیګر په اول وخت کې کوا. اول الوقت د دې دا دی چې سورې د هر شي خپل مثل ته ورسېدلو. حدیث الباب د عائشہ رضی الله عنها خلاصه د حدیث دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به منځ د مازیګر کول، او نمر بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کمره په صحن کې موجودو، د کوټې د میدان کې او د کوټې په صحن کې به هغه نمر موجودو، یعنی د دیوالونو به پوره پوره سورې پیدا کړلی شوی نو، سورې د دیوالونو به پوره پوره پیدا شوی نو چې هغه سورې صحن او میدان ته راوسیږي او دا نمر د میدان نه وخیږي او د صحن نه وخیژولی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ د مازیګر به په هغه وخت کې کوله چې پوره نمر بلا او دیوالونو پوره سورې پیدا کړی نو، سورې د هر شي به خپل مثل ته رسېدلی و.
با ما جاء فی تاجیل العصر باب دی بیان دا حدیثو کې چراغلی دی په بار د تلوار کولو د منځ د مازیګر کې. وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عروة عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. د امام ترمذی استاد د په حدیث کې قتيبة د قتيبة استاد د لیس استاد ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري نقل کړي د عروه نقل کړي د عائشة رضی الله عنها أن قالت عائشة رضي الله عنها فرمائي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصر منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم دمازیګر وشمس في حجرتها دا په کمره کې نه په سهند او په میدان د کمرې دای کې په حجرتها حجرین مراد د رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه کمره عرفه مراد ده یره په داخل د سهن کې او په داخل د کور کې باغ نمبر موجودو. لم يزر الفيء من حجرتها نبو چت شوی اغرنا د نمر من حجرتها د کمرې داغه او د کوټې داغه نام. دا حدیث دلیل دی په تعجیل العصر باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ د مازیګر په اول الوقت کې کړي وقال فی الباب په باب کې روایت د انس او د ابي اروانا او د جابر او د رافع بن خدیجنا قال دا یورو عن رافع اذن نقل شوی د رافع نه د روایت چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په اخیر د عصر کې خو امام ترمذی وی چې ولا یصح دا صحیح نه دی دا صحیح روایت نه دی. ويروى عن رافع ايضا نقل شوی د رافع نه دارنګي یو روایت د نبی صلی الله علیه وسلم په تاخير العصر په تاخير د مانځ کې خو فلا ولا صح امام ترمذی وی اغه روایت اغه صحیح روایت نه دی. صحیح روایت دا دی چې د رافع نه ضد دی نقل شوی دی او ضد دی دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ مازیګر کې تلوار کولو په اول الوقت کې منځ کولو او کم روایت چې د رافع نه نقل دی په تاخير د عصر کې نه دغه روایت صحیح نه دی ځکه هغه کې راوی دی عبد الله بن رافع او عبد الله بن رافع له سبي قويا محدثین وی چې قوی نه دار قدنی لیکلی دی چې دا حدیث ضعیف الاسناد دی کمزور دی په اعتبار د اسناد سره. امام ترمذی و حدیث عائشة حدیث حسن صحیح حدیث د عائشہ حدیث حسن صحیح وهو الذي اختاره بعض اهل من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم منهم ودا هغه مسلک دی چې غوړه کړی د هغه رب بعض اهل علم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم عمر عبد الله بن مسعود عائشہ انس غیر واحد من التابعین او دارنګ تابعین نقل دی تعجیل صلاه العصر شغت تلوار او جلدی کول دی په منځ مازیګر کې چې منځ مازیګر فاول وخت کې ادا کړی شي وکره تاخيرها مکرو غنل دی او تاخير رستواره د منځ مازیګر په دې باندې قول کړی عبد الله المبارک شافعی احمد او سعد جمهور قول لاده چې منځ مازیګر فاول الوقت کې افضل او بهتر دی. وبي حدثنا علي بن الحجر حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن انه دخل على مالك علاء ابن عبد الرحمن داخل شپانس بن مالک باندې فی داره کور داغتا داری کی ضمیر راجع د انس بن مالک تا بالبصره بصره کې هین انصرف من ظهر کله چې واپس هغه وخت کې انصرف چې واپس شو علاء ابن عبد الرحمن د منذ مسبهنا وداره بجنب المسجد او کور د نزدې جمعات ته د انس مالک کور جمعات ته نزدې فقال انس فرمایل قوموا فصلوا العصر پاسګي منځو کې د مازیګر قال دا وی فقمنا فازمنا فصلينا منځو کومنګا فلمن صرفنا کله چې موږ د مانځنه وافشو قال وی انس بن مالک فرمایل سمعت رسول الله ما د پیغمبر نا اوریدلی دی یقول چې رسول الله وی تلک صلاه المنافق دا منځ د منافق دی اشاره ده دیتا چې اخر الوقت منذ رسول چکلا په نمبر کې اسپرار او زیړواله فائدہ کړلی شي تلک صلاه المنافق تلکا کې اشاره ده ستا هغه منځ د مازیګر ته چې په اخر الوقت کې ادا کړی شي چې وخت د اسپرار دی. نبی فرمایل رسول الله فرمایلی دی یجلسو کینی منافق یرقب الشمس انتظار کوي د نمر چکر و د نمر پریوزی حتی تردی پوری ذا کانت بین قرن شیطان پمینز دو اخ کرو د شیطان کې دا نمر شیم. دا حدیث محمول علی الحقیقت دی چې امام سیوطی لیکي چې دا حدیث محمول علی الحقیقت دی او ظاهر د حدیث مراد دی چې کله نمر پریوزی یا نمر راخیجی نه کافران په دغه وخت کې سجده کوي نمر ته نه شیطان مخ پلیخ کړي د نمر سره داسې مخامخ کی د لپاره چې سجده کوون کی نمر ته سجده کوون کی جوړ شي شیطان ته شیطان په دې باندې فخر او خوشحالي کوي.
نه دا حدیث اکثر علماء رای او تحقیق هم دا دی چې محمول علی الحقیقت محمول علی الظاهر دی. بعض و چې دا محمول علی المجاز دی، مراد د دینا د ښکارو د شیطان نه مراد خوشاله ول او تابعداري د شیطان مراد ده. چې کله نمر پریوزي یا نمر راخیږي نه په دغه وخت کې کافران مشرکین نمر ته سجده کوي، نه شیطان په دغه وخت ډیر خوشاليږي. عام مسلمانان چې په دغه وخت منځ ادا کوي نه شیطان په دی باندې خوشاله دي، ځکه د عمل وکړل شو چې عمل مکروه دی کنه، اخر الوقت کې منځ کول د عمل مکروه دی، نه په دی باندې شیطان ډیر خوشاليږي، ځکه تشبوه بالکفار علی مشابهت د مشرکین او د کافرانو سره راځي. نقام ادری فنقر اربعا سلور ټونګي وهي زرزرا اربعا مراد سلور رکعتون مراد دی، خو رکعتون مراد هغه سجدي. اربعا مراد دا چې سجدي کوي زرزر، لکه بانګي او چرچ کله دانی اړي زرزر لګوي، دارنګه دا کله چې سجده کوي زرزری کوي. نقام ادری فنقر اربعا ټونګي وهي سلور مراد د دې نه څه دی؟ دا چې زرزر منځ کی او سجده زرزر، رکوع زرزر، دا زرزر ادا کوي. لا یذکرون الله فی الا قلیلا، نه یدی الله مگر لگا، لا یذکرون فی الا قلیلا. څه مطلب؟ هغه اذکار مسنونه د دې دوه مقصد دي. یو مقصد دا دی چې نه دی الله لپاره په مانځ کې الا قلیلا مگر لگا، د دې مطلب دا دی چې هغه اذکار چې مسنونه چې پر رکوع کې دي، په سجده کې دي، قومه کې دي، جلسه کې دي، نبی صلی الله علیه وسلم نه مانځ کې نقل شوی دی، هغه نه وای بس زر ځان تر نه خلاص. هغه اذکار مسنونه، هغه دعاګانی چې رکوع کې راغلي دي، سجده کې راغلي دي، بین سجدتین د سجدو په مینځ کې راغلي دي، او قومه کې راغلي دي، جلسه کې راغلي دي، هغه فریق دي. دوی مقصد لا یذکرون الله فی لا قلیلا، نه دی الله را مگر په دې کې لګ. مطلب دا دی چې د په مانځ کې اخلاص نشته، کډیر عبادت وکي خو چون کې اخلاص نشته، نه چې اخلاص نشته غډیر هم لګ دی. امام ترمذی هذا حدیث سنن با ما جاء فی تاخیر صلاه العصر، باب دې په بیان درستوالی د منځ د مازیګر کې. حاصل د دې دال تاخیر د منځ د مازیګر دا جائز دی، خو عذر په بنا باندې انسان څخه مشغول شو، منځ تر نه وخت شو یا منځ تر نه یې کړل شو، په اخر الوقت کې وکي نه جائز ده. لیکن عادت بنه جوړی، دا طریقه بنه جوړی چې په آخر الوقت کې دار منځ د مازیګر کې چې نمر په ډوبېدو دی یا په نمر کې زړواله پیدا کړل شوی دی، دا بنه فما جاء فی تاخیر صلاه العصر، بام د بیان دا څه کې راغلی دی په تاخیر د منځ د مازیګر کې. وبي حدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن عليا عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ام سلمة ان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منهم. امام الترمذي خدا حدیث د دې مسلې د اثبات د فاراوړل دي چې تاخیر د منځ د مازیګر، خو لیکن دا حدیث دلالت نه کوي په استحباب د تاخیر د منځ د مازیګر باندې. د حدیث صرف دا معلومیږي چې تلوار کول په منځ د ماسپښین کې دا زیات دي د تلوار کول د منځ د مازیګر نه. د حدیث نه دا مسله ثابت شوله چې تلوار کول په منځ د ماسپښین کې دا زیات دي د تلوار کولو د منځ د مازیګر نه. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد تعجیل، دا معنی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم با په منځ د ماسپښین کې زیاته جلدی کوله د منځ د مازیګر نه، دین خدا مسله ثابتېږي. لیکن استحباب او تاخير العصر ته نشي ثابتې درم، دا نشي ثابت ده دلالت نه کوي په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم منځ د مازیګر واستو کړی دی، منځ د مازیګر څخه کړی دی او واستو کړی دی، دا تر نه ثابتېږي. دا رنګ عبدالحی لکنوی زمون حنفی عالم دی، هغه التعریق الممجد کې لیکلی دی چې هاذا الحديث انما يدل على ان التعجيل في الظهر اشد من التعجيل في العصر لا على استحباب التاخير. فاضل لکنوی تعلیق الممجد کلیکی هاذا الحديث، دا حدیث انما يدل دلالت کې علی فدیون چې ان التعجيل في الظهر چې جلدی کول په ماسپښین کې اشد من التعجيل د جلدی کولونه په العصر په منځ مازیګر کې لا على استحباب العصر، دا دلالت کوي تاخير د منځ مازیګر باندې، دلالت پدې نه
دینه دا نه معلومیږي. او بعض د دین استدلال نسی د تاخير د منځ مازیګر چې تاخير په کار دی په منځ مازیګر کې، لیکن د دې حدیث باندې استدلال او دلیل نشي نیولم ځکه ظاهر د دین دا معلومیږي، ښکار د دین دا معلومیږي. لکه څنګه چې عبد الله لکنوی سیب او فرائل زمون حنفي عالم دی هغه وای چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد تعجیلا، د دین دا مسر ثابت شولا چې رسول الله په منځ د ماسپهین کې جلتی کولا د منځ د مازیګر نه. وبي قال حدثنا علي بن حجر د امام ترمذی استاد دی علي بن حجر، هغه استاد اسماعیل بن علیا، هغه نقل کوي د ایوب نه، نقل کوي د ابن ابي مليكه، نقل کوي د مسلمانه ان قال دا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر اشد تعجیلا زیات تلوار کون کیا للظهر منذ ماسپین لرا منکم استاسنا وانتم اشد تعجیلا للعصر منه، او تاسو زیات جلتی کون کی منذ مازیګر لرا منه داغنا. وجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن علان بن جريج وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدث إسماعيل عليان بن جريج بهذا النحو وهذا أصحهم با ما جاء في وقت المغرب، باب دے پویان د وقت د مغرب کې چې اول الوقت د مغرب سلام، اول الوقت د مغرب هر منځ دو وخت لري، یو اول وقت بل اخر وقت. خو چون کې د ماخام په مانځ کې د علماو اختلاف دی چې د ماخام د فار یو وخت دی کو وختین دي. د امام شافعی رحمه الله د عبد الله بن مبارک هغه وی چې د ماخام د فار یو وخت دی، وختین او دو وختونه د ماخام د مانځ د فار نشته. هغه وخت دی چې کله نمر ډوب شو بس هغه وخت کې منځ د ماخام جایز کړل شو، منځ د ماخام روا کړل شو، بس اول الوقت دی د منځ د ماخام د پاره. هغه استدلال نسی په حدیث الجبریل باندې چې جبریل راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دور امامتی ورلرم د ماخام منځ په دوه ورځو کې او په یو وخت کې وکړل، دا غنه استدلال نسی. دا مسله مخکې مونږ وزادم کړی. جمهور مسلک دار اکثر علما او رای دالم چې د ماخام د فار دو وخت دي. اول الوقت دا د وخت غروب الشمس، کله چې نمر ډوب شو نو مقدمون د ماخام روا شو. اخر الوقت چې کم دی چې کله اسپرار د اغه زړواله د اسمان ختمیدو کی وی، اغه زړواله چې په کینارو د اسمان کې موجود دي. الشفق الحمرا اغه سرواله چې په کینارو د اسمان کې موجود دي، کله چې دغه په ختمیدلو کی وی نه د اخر الوقت د منځ د ماخام دی، اخر الوقت د منځ د ماخام دی. او چې نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل په دوړو ورځو کې یو وخت کې منځ د ماخام کړو، اشاره او افضلیت الوقت ته غوروالي د وخت ته اشاره چې ګوره منځ د ماخام افضل او بهتر ده چې په اول الوقت کې وکړی شي، ورنه منځ د ماخام ام اخر الوقت لري چې هغه وخت دی د ډوبېدلو د سروالی د نمر د کینارو د اسمان کې هغه سرواله موجود وي. هغه سرواله چې کله په ډوبېدلو کې شونه بس منځ د ماخام به ختميږي، د وخت ختميږي. ځکه حدیث د ابي موسی اکرازیم چې ثم اخر المغرب رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ماهم حتی کان عند سقوط شفق، چې هغه وخت د پریوتلو د هغه سروالی د کینارو د اسمان شفق، هغه سرواله چې په کینارو د اسمان کې موجود وي. نو معلومه شولا چې ماخام وخت اوږد کېدلی شي تر ډوبېدلو د هغه سروالی د نمر د سروالی د کینارو د اسمان فورې، چې کله هغه سرواله چې په کینارو د اسمان کې موجود وي هغه چې کله ډوب شونه بس منځ د ماخام وخت ختم شو. نو حاصل دا شو اول الوقت د منځ د ماخام وخت د ډوبېدلو د نمر دی، او آخر الوقت چې هغه وخت د غایب کېدلو د شفق او د سروالی دی چې په کینارو د اسمان کې او سروالی د موجود وي. چې کله هغه ډوبې شو بس منځ د ماخام وخت ختم. راجع قول په دې کې د جمهور علماء دي چې د ماخام د فرض وخت دی. با ما جاء فی وقت المغرب، باب د بیان د اسک جلالی په وخت مغرب کې. وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل وبي قال حدثنا قتيبة امام ترمذی و حدیث بنګل منطق قتيبة نقل کوي د حاتم بن اسماعیل نه، هغه نقل کوي د یزید بن ابي عبید نه، هغه نقل کوي د سلمہ بن اکوع نه. قال داوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر یصلی المغرب منذ و د ماخام اذا غربت الشمس کله چې نمر فریوته وتوارت بالحجاب او پټ بشو په وردو کې، دا کنه د غایب کې درو د نمرنا وتوارت بالحجاب دا تفسیر د جمله اولاد پاره. د دینه حدیث نه معلومه شول چې وقت د مغرب او وقت د ماخام داخلي عند غروب الشمس، کله چې نمر
ډوب شو او دا اتفاقی مسله د علماء دی باندې اجماع د امت ده. وقال فی الباب په دې باب کې روایت د جابر او د صنابه او د زید ابن خالد او د انس او د رافع ابن خدیجه او د ابي ایوب او د ام حبیبین او د عباس عبد المطلب وابن عباس او دارنګ حدیث د عباس قدر موقوفا نقل شوی د موقوف ددنه وهو اصح دا موقوف اصح د مرفوعه. صنابه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم صنابه سمع نه د نبی صلی الله علیه وسلم دا ملګری د ابوبکر. امام ترمذی وی حدیث د سلمہ بن اقوا حدیث حسن او صحیح دا قول د اکثر اهل علم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د ملګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې رسول دین من التابعین اختاروا تعجيل صلاه المغرب غورکړه دیو جلتی کول په منځ د ماقام کې وکره تاخيرها مکروه غنل دیو تاخير د منځ د ماقام حتی تر دې پورې قال بعض اهل العلم ویلی بعض علما ليس لصلاه المغرب نشته د منځ د ماقام د فار الا وقت واحد مگر یو وقت لکه مخکې وضاحت وړلم. وذهبوا دیو ذهاب کړه د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم ته صلی به جبريل چې کله امامتی ورکړ رسول الله جبريل چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبريل چې کله امامتی ورکوله په 2 ورځو کې وته د ماخامونس په وخت کې کړو. دا قول د ابن مبارک او شافعی دی. باب ما جاء فی وقت صلاه العشاء الاخره وقت د منځ د ماخستن اول الوقت دا چې کله شفق هغه سرواله چې په کینارو د اسمان کې وی هغه غائب کړل شي هغه ډوب شي نو وقت د منځ د ماخستن شروع کړل شو. دا مسله اتفاقی ده. اول الوقت کې د علماو اتفاق دی تمام علماو چې اول الوقت د منځ د ماخستن هغه وقت دی د غایب کېدلو د شفق چې هغه سرواله د کینارو د اسمان کې. اما آخر الوقت دی کې اختلاف دی. آخر الوقت احادیث صحیحه سریع دادی چې د ماخستن منځ تر نیمه شپې پورې اوږد کېدلی شي. نه د دین دا قول المحققین هم دی. قول المحققین دا دی چې منځ د ماخستن دا تر نیمه شپې پورې کېږي د نیمه شپې نه اخوا به با کېږي خو قضا به ادا به نه او دا په احادیث صحیحو سره ثابت دي او په دې باره کې احادیث صحیح هم دي او صریح هم دي. لکه حدیث د عبد الله بن عمر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فیضا صلیتم العشاء کله چې تاسو منځ کې د ماخستن فإنه وقت الى نصف الليل یقینا دا وخت تر نیمه شپې پورې مسلم دا حدیث راځي. نور احادیثونه دا ثابتېږي چې منځ د ماخستن نصف الليل نیمه شپې پورې کېږي. دی باب کې ډېر احادیث دي او صحیح احادیث هم دي او صریح هم دي. لیکن د جمهور علما رای دا تر سبا د خطر پورې منځ د ماخستن کېږي جائز دی. او چې دا حدیث دی چې نیم شپې پورې منځ د ماخستن کېږي دغه مراد وخت مختار دی. وخت مختار دا دی چې نیم شپې پورې کېږي. د نیم شپې نه اخوا تر سبا د خطر پورې دا جائز دی خو لیکن وخت مختار نه دی. خو لیکن راجح قول د محققینو دی ځکه احادیث صحیحه صریحه په دې کې موجود دي او تر سبا د ګد کېدلو پورې منځ د ماخستن چې سبا تر خطلو پورې دا وخت اوږد کړی شي نه په دې کې احادیث صریحه موجود نه دي. راجح قول د محققین علماو. باب ما جاء فی وقت صلاه العشاء الاخره باب دې په بیان دغه څه کې شراغلی دي په وخت د منځ د ماخستن الاخره چې هغه رستونه منځ دی. وبي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير. امام ترمذی استاد د محمد عبد الملك بن ابن ابي شوارب هغه نقل کی د ابو عوانه نقل کی د ابو بشر نقل کی د بشير بن ثابت نه د حبيب بن سالم نه نعمان بن بشير نقل داوي انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاه. نعمان بشير وی ز ډیر خب پویما د خلقنا په وخت د ایمان ځکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلیها منذ ماخستن بکو لسقوط القمر په وخت د فریوتلو د سپنګمې کې لسالستین چې د درې مشپې سپنګمې وی نمانه منذ د ماخستن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت ادا کولو چې د درې مورز هغه سپنګمې فنا کړلې شي نه دی سپنګمې فنا کړلې شي نه هغه پوری بر رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ د ماخستن رستو کولم. وبي حدثنا ابو بكر محمد بن ابان حدثنا عبد الرحمن المهدي عن ابي عوانه بهذا سنه قال امام الترمذي رواه هذا حديث هشيم دا حدیث هشيم نقل کړی د ابي بشر نه هغه نقل کړی د حبيب سالم نه نقل نعمان بشر نه ذکر کړی به کې هشيم عن بشير ابن ثابت
حدیث د ابي عوانه اصح عندنا سيد يزيد بن هارون روایت نقل کړی د شعبہ عقید ابي بشر نه پشان د روایت د ابو عوانه من عقید فارا شاهد موجود دی. باب ما جاء في تاخير صلاه العشاء الاخره مستحبه افضل ده په منځ د ماخستن کې چې تاخير وکړل شي الى ثلث الليل درې مه حصے د شپې پورې. نبی صلی الله علیه وسلم د طرف ته ترغیب ورکړی دی چې منځ د ماخستن کې تاخير او سواله فکر دی. با ما جاء في تاخير صلاه العشاء الاخره باب د بیان دغه څه کې چراغلی دي پرستوالی د منځ د ماخستن واستنی. وبي حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن المقبوري عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي كچره دا خطر ما سرنوي ان اشق على امتي زبا چ تکلیف کہ اغرزم امت فلرام لامرتهم ما بحکم کړو دیو ته وجوبا ان يؤخر العشاء چروز دو کې منذ ما خستنی لا سلسل لیلا تر درې می سیدش په پوری او نسبه یا تر نیمش په پوری رستو کوي. لامرتهم ما بدیو ته حکم کړی وجوبا اگر کو حکم استحبابا اس موجود دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ترغیبات دې طرف ته ډیر ور کړی دي او صحیح احادیث په دې کې موجود دي چې منځ کول د ماخستن اخر الوقت کې افضل دی. اخر وخت څه دی چې یا سلسل لیل ته رسته شي یا نیم شپې ته رسته کړل شي دغه وخت منځ افضل دی د ماخستن. لامرت ما به حکم کړو دی ته یؤخر العشاء چې رسته کې منځ د ماخستن لا سلسل لیل تر درې مه حصے د شپې پورې او نسبه یا تنیم پورې. قال في الباب دي باب کړو د جابر بن سمره د جابر بن الله او د ابي برزه او د ابن عباس او د ابي سعيد الخدري او د زيد بن خالد او د عبد الله بن عمر. امام ترمذي حديث ابي هريره حديث حسن صحيح حديث د ابو هريره حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دا خبره ده چې غوړه کړې د اکثر اهل علم د ملګرو رسول الله او د تابعین او نورنا ورأو تاخير صلاه العشاء الاخره غنی دیو تاخير د رستواله د منځ د ماخستن الاخره چې منځ ماخستن دی هغه پکاوي رست شي. په دې باندې قول احمد او اسحاق کړي دي. نه په دې باب کې احادیث کثیره دي چې د اغینا دا ثابتي چې منځ د ماخستن کې رستواله او تاخير وکړل شي. خو چون کې چې کله ضعیف خلق موجود وي ضرورتمن خلق موجود وي نه به تاخير پکار نه دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم احادیثو کې دا ترغیبات هم ورکړي دي چې تاسو په مانځ کې د ضعیف لحاظم کوي د بوډا او د بیمار لحاظم کوي د ضرورتمند او د حاجتمند انسان لحاظم کوي. کله چې بوډاګان دي یا ضرورتمند خلق دي یا ضعیف او کمزوري خلق دي هغه د استطاعت او قدرت نه لري چې مونږ هغه ورستو کې تر اخر تر سلسل لیل درې مې سیدش په پوری یعنی مش په پوری نبیا چې کله وخت د منځ د ماخستن داخل شونه بیا کول پکار دي. اگر کو نبی صلی الله علیه وسلم دې طرف ته ترغیبات ورکړي دي خو بل طرف ته تعلیمات د رسول الله ادم مشته دي چې د مختلفو لحاظم کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو کې ضعیف او کمزوري د لحاظم کوا حاجتمند دی لحاظم کوا بیمار دی د لحاظم کوا بوډا دی د لحاظم کوا. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء وثمر بعدها مقصد دا دی چې د ماخستن د مانځنه مخکې خوب کول دا مکروه دي او د ماخستن د مانځنه وروسته غب شپ لګول قصې کول جرګې کول دا مکروه دي. خو مراد د کراهت نه تحریم مراد دی. په دې دو باب امام ترمذی تړلې دي لیکن په اول باب کې کراهت ثابتې او په دویم باب کې چې کوم د رخصت ثابتې لیکن تطبیق دارم ماخستن د منظر مخ خوب کول جائز دی هغه چاله چې خطرن د دې نه چې دا منځ د ماخستن فادشي او جمع بتر نه پوت شي لکه عمر رضی الله عنه به د کېدلو د ماخستن د منظر مخ کې خو به بچ کلا منځ ترایخ کړل شلوم رايخ بشو منځ به بیا وکړلم ناجایز دی هغه شخص د پاره چې هغه سره دا خطر نه چې مانه منځ د ماخستن فوت شي او جمع منځ برانه فوت شي نه به جایز د دغه د پاره کود شي او هغه چا سره چې دا خطر وی او یا منځ نشي راي خدره منځ نه پاتې کیږي نه به دغه د پاره خوب کول پکار نه دی او جایز نه دی د پاره لیکن قصې کول خبرې کول غب شف لګول د ماخستن د مانځ نه رستو د دوه حیثیت لري هغه خبرې چې هغه مشتمل وي په معنی د علم دین خبره ده اسلامی خبره ده
د مسلمانانو مصلحت په باره کې خبره ده، د مسلمانانو د منفعت په باره کې خبره ده، د مسلمانانو د فائدې د جرګه ده، یو اسلامی جرګه ده، یو دینی جرګه ده، او یا اسلامی کتابونه سره مطالعه کوي یا احادیث د رسول الله ګوري، تفاسیر ګوري، بل علمی کتاب ګوري، نو داغه د پاره به دا جایز ده چې د ماخستان مانځنه رستو کینی. لیکن هغه خلک د پاره ناروا ده چې مونږ د ماخستان وکړو، هغه به ټي وي تناس دي، خبرونو تناس دي، او یا غب شپ تناس دي، یا تاشونه کوقیته کوي، شرعاً به حرام دي. ځکه دغه خلکو نه د سار جمع پوت شي، سار منظم پوت شي، چر پاسيږي غرموي نه. خلاصه دا شولا کو خبره دینی خبري په باره کې خبره وي یا دینی اسلامی کتاب غتل وی، هغه د پاره جایز د ماخستان د مانځنه رستو کو دا نه. لیکن ټي وی ولګوا تمام شپه تا کینه د حرام کار دی، ټي وی اسم غتل حرام دی او دا وسه حرام دی. سبا مونږ درنه پوښی یا غب شپ لګول دیرو کې بعضی کسان راسي، حجرو کې ناس وی او نیمه شپه پر غب شپ لګي یا تاشونو قیته کوي، دا شرعاً حرام دی، دا نه منه ده. با ما جاء فی قرائه النوم قبل العشاء وثمر بعدها، باب دی بیان دا سکه چراغلی دی په مکرو والد خوب کې مخکې د منظمه خستن والثمر او قصه کول بعدها رسول منظمه خستن. وبي قال حدثنا احمد بن حدثنا حشيم اخبرنا عوف. امام ترمذی استاد دی احمد بن منیع، اغن استاد دی حشیم دای استاد. قال احمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي واسماعيل بن عليا جميعا داور نقل کې د عوفنا، عوف نقل کې د سيار ابن سلامتنا چا ابو المنحال ریاهی دی، اغه نقل کې د ابي برزنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر يكره النوم، بد به غنلو خوب قبل العشاء مخکې منظمه خستن والحديث بعد خبر رسول دینا. په باب کروي د عائشه او د عبد الله بن مسعود دانس امام ترمذی حدیث ابو برزه حدیث حسن سیدی. وقد كره اكثر اهل العلم، مکروه غنل دي اکثر علماء خو مخکې د منظمه خستن خبري کول رسول منځنه. ورخص په ذلك رسول ورکړه د پدې کې بعضهم بعض وقال وي عبد الله مبارک اکثر الاحاديث اکثر حدیث دلالت کې په کرایت باندې، ورخص بعضهم په النوم او اجازه ورکړه د بعض په خوب کې قبل صلاه العشاء خو في رمضان په میاشت رمضان کې. سيار ابن سلامت سوق دے ابو المنحال. با ما جاء في الرخصه في الثمر بعد العشاء، دویم باب امام ترمذی وتړه چې جائز دي خبرې کول رسو د منځ د ماخستن، خدا اجازت مطلقاً نه دی، دا اجازت په هغه صورت کې دی چې سار جمع نه فوت کیږي. یو دویم دا دی چې اسلامی خبرې وي، دینی خبرې وي، دینی جرګه وي، د مسلمانانو په منفعت او په پایدې کې جرګه وي، د مسلمانانو د خیر د لپاره جرګه ده، د مسلمانانو په ګټه باندې جرګه ده. دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر بکیناتل د مسلمانانو په باره کې به خبرې کولې، د مسلمانانو د کارونو په باره کې به خبرې کولې، حتی چې سار بشور باندې. با ما جاء في الرخصه باب د بیان اجازه ورکړو کې په سمری په خبرو کولو کې بعد العشاء رسول منظم اخذنا. وبي قال حدثنا احمد بن حدثنا ابو معاويه عن رامشان ابراهيم عن القمان عمر بن الخطاب. روایت ذکر کړه دی امام ترمذی د احمد بن منینا، احمد بن منی نقل کړي د ابو معاویه نه، ابو معاویه نقل کړي د اعمش نه، اعمش نقل کړي د ابراهیم نه، ابراهیم نقل کړي د علقمه نه، علقمه نقل کړي د عمر بن الخطاب نه. قال دا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر یسمرو خبري او بجرګي به کوله مع ابي بکرین د ابوبکر سره په امر من امر المسلمین، په یو کار کې د کارونو د مسلمانانو نه، وانا مهما او زبم د دوړو سره ما. په دې باب کې د عبد الله بن عمر او د اوس بن حذیفه او د عمران بن حسین. امام ترمذی حدیث عمر حدیث حسن دی. وقد روى هذا الحديث نقل دا حدیث حسن ابن عبید الله د ابراهیم نقل کړي د القمه عن رجل، اغه نقل کړي د وسلی د جعفین چاغه ته ویل شي قیس یا ابن قیس، اغه نقل کړي د عمر، اغه نقل کړي د نبی صلی الله علیه وسلم. هذا الحديث دا حدیث په قصه طويله فوجد قصه کې. وقد اختلف اهل العلم، اختلاف کړي د علماء من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم د ملګرو رسول الله تابعین او سوچ رسته دي دین دي په سمری په قصو کولو کې بعد صلاه العشاء الاخر رسته منظم اخستن. فکر قوم منهم مکروه غنی دی قوم د دین السمر قصه کول پس د منظم اخستن. ورخص بعضهم اجازت ورکړي بعضو اذا كان في معنى العلم، کله چې دا خبري وی فمانه د علم کې علم په باره کې و ما پاغه چیز په باره کې لابد منه چې نشته خلاصې دا غینه من الحوائج د ذریات د انسان. اکثر حدیث دلالت کې پرخصت وقد رویا نقل شوی د نبی صلی الله علیه وسلم قال سمر نشته د سمر بخوبی الا لمصلين
یا خبرې کول الا لمصلن مگر د منځ کوونکي دپاره او مسافرین یا مسافر دی او په سفر باندې روان دی هغه دپاره سمر جایز دی چې دا شپه لنډه کي ناغو خبرې او طریقې او گپ شپ لګی چې دا شپه لنډه کی خو جایز گپ نه دا جایز دی دا دپاره سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا الله واستغفر واتوب اليك الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في وقت الاول من الفضل تمام شایخین او مین ساتون کی د منار اسلامی اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمن درس د سنن ترمذی څخه دی ابواب الصلات د مانزه احکام بیانېدل او د مانزه شرایط بیانېدل په هغه شرایطو کې یو شرط وقت الصلات د مانزه وخت پیژندل دا ډېر ضروري او ډېر اهم دی په دې باب کې مقصد د امام ترمذی چې مونځ کول په اول الوقت کې افضل او بهتره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اول الوقت فضیلت او غورواله خودلې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فوش کړل شو چې په عملونو کې کم بهترین عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مونږ کول په اول الوقت کې او نملنی وخت کې دا افضل عمل دی حدیث الباب سند په اعتبار سره ضعیف او کمزور دی ځکه د راوی دی عبد الله ابن عمر عمری دا ضعیف دی بل په دې حدیث کې استرابم ګډوډواله اومشتا خو چون کې معنا د حدیث سیدا ځکه چې دا حمانه د حدیث د نور صحیح احادیثونه معلومیږي من جمله د ابواب نه دا مسله ثابت شو چې څومره حدیث په دې باب کې راوړي دي دا ټول نه دا مسله ثابتېږي چې عبادت او منځ په اول الوقت کې افضل او بهتر دي ورستواله د منځ د خپل وخت نه چې وخت مستحب دی وخت مختار دی دا غي رستواله د مصلحت په بنیاد بکې دیش بلا مصلحت بلا وجه رستواله په کار نه دی با ما جاء فی وقت الاول من الفضل باب د بیان د حدیث کو چرالی دي په بهتروالی د اول الوقت کې وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حریث د امام ترمذی استاد دی ابو عمار په دې سند مذکور سره حدیث بیان کړل موږ ابو عمار حسين بن حریث او متحدث بیان کړل فضل بن موسی فضل بن موسی نقل کې د عبد الله بن عمیرینا هغه نقل کې د قاسم بن غنامنا قاسم بن غنام نقل کې د خپل ترورنا چې ام فروده وکانت ممن بیات النبي صلی الله علیه وسلم دا تعارف کې دغه زنانه د ام فروه کانت ودا زنانه د هغه چانه چې بیعت کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعارف شو دغه اجمالا یعنی صحابیه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دي قالت داوی سئل النبي صلی الله علیه وسلم ای الاعمال افضل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تفوس وکړل شو چې په عملونو کې بهترین عمل کم دی عملونه خډيري خو افضل عمل او بهتر عمل کم دی قال رسول الله الصلاه لاول وقتها منذ کول په اول الوقت کې منذ کول فاول وقت کې دا بهترین عمل دی امام ترمذی و هذا حدیث غریب حسن دا حدیث امام ترمذی حسن او غریب ګرځولې دی وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله ابن وحب عن سعيد بن عبد الله جهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له امام ترمذی استاد دے حدیث کې قتيبة اغا روایت نقل کوي د عبد الله بن وحب نه نقل کوي د سعيد بن عبد الله جهني نه اغا نقل کوي د محمد بن عمر بن علي بن طالب نه محمد بن عمر بن علي بن طالب نقل کوي عن ابيه د خپل فلار علي بن طالب نام ان نبی صلی الله علیه وسلم قال له مقصد حدیث داله چې درې سيزونه دي تای کې تاخير او رستواله نه پکار د خپل وخت نه داغي رستواله نه پکار اول مانزه وخت کله چې د منځ وخت راشي نه خپل وخت نه رستکول جنازه چې کله تیار کړل شي تکفین او تجهیز د مړي وکړل شي مړی تیار شي غسل ورکړل شي به ساراول نه پکار دارنګ هغه جنې چې هغه به خاوند د داغه د فار خاوند ملاو شو او هغه د فار کوف او حمصل وی داغه کوف وی او حمصل وی د هغه په اسلام کې په حریت کې او دارنګ په حسن الاخلاقو کې نبی داغه انتظار نه پکار چور گئی شاعتم اخاون تور کړلیش هغه کس تور کړلی شي چې آی کې دینداری او تقوا دا هغه تفوسی کړل خیسته اخلاق لري تقوا او دینداری او فرزګاری په کوم موجود وي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه فرمایل یا علی
ثلاثن درې سيزونه دي لا تؤخرها تمنس کوا اغي لرام الصلاة منذ اذا آنت کلا چې حاضر شي وقت داغم او راشي وقت داغم والجنازة اذا حضرت او جنازه اذا حضرت کله چې تیار کړلی شي اغام کله چې جنازه تیار کړلی شي بس سمدستی کول پکار دیم مو ول ایمو اغزنانا چې بخاوند ده اذا وجدت لها كفوان کله چې مند کې داغه فار مثل کفوان حمثل چې دا سره په اسلام او په اخلاقو کې بدین کې برابر وي کو په اسلامي داده چې د انسان اخلاق انسان دینداری ممن ترزونا دینو خلقهم چې اخلاق خوي او دین خي دا کوف دی بس یو جنې دا چې داغه د فاردا سخاون ملاو شو چې دینداروم دی تقواداروم دی پرهیزګاروم دی او اخلاق هم خدي او داغه تفوسو کو اتور کول پکار دی امام ترمذی و هذا حدیث غریب حسن وبي قال حدثنا احمد بن منين حدثنا يعقوب بن وليد المدني عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د امام ترمذی استاد په حدیث کې د احمد بن منی بي قال حدثنا احمد بن منی په سند مذکور سره د حدیث بیان کړی ابن منی اغه نقل کوي د يعقوب بن وليد المدني اغه نقل کوي د عبد الله بن عمر نه د نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرض حدیث دا دی چې په دې کې ترغیب دی چې مونږ په اول الوقت کې فکار دی ځکه اول الوقت کې رضامندی د الله دا په اخر الوقت کې عفو الله رسول الله فرمایي الوقت الاول من الصلاه وقت اول د منزل رضوان الله رضامندی سبب د رضامندی د الله د فورا ولی سبب د رضامندی د الله ولې د ځکه چې بده کې تلوار او کړل شاعت او تابعداري تام والوقت الاخر وقت رستلم والوقت الاخر نه مراد وقت کراحت مراد دی یا هغه وخت مراد دی چې د مانزه وخت وته وی ورستنی وخت وی او یا د دې مراد وخت مکروه عفو الله معافی د الله دا ځکه انسان نه پدې کې تقصیر او کوتاواله وکړل شو مز پکارو په خپل وخت کې دا به وخت وړ شو فوق د مکروه کې وکړل شو نه معافی فکر د انسان د فرض الله نام امام ترمذی و چې هاذا حدیث غریب امام ترمذی و چې دا حدیث دی غریب دا حدیث علماء ضعیف او کمزور ګڼل دي اگر کو معنی د حدیث سیدا معنی د حدیث سیدا علماء د حدیث ضعیف ګڼل په دی وجه باندې چې په دې کې راوی دی یعقوب ابن ولید امام احمد ابن حنبل دا مبارک لیکي چې دا کذاب او امام احمد ابن حنبل نسبت د تکذیب کړي دی تا دا حدیث په نور اسانید سره نقل شوی دی خطور اسانی د دې ضعیف او کمزوري دي البته معنی د دې ثابت ده د نور احادیث په وجه باندې معنی د دې ثابت دي بعضي علماء د حدیث موضوعي ګرځول دي چې د حدیث موضوعي دي یعنی د ځان نه جوړ کړل شوی دی خو ضعف د چې کوم دی هغه جدن دی لیکن معنی د حدیث مقصد الحدیث او مراد الحدیث دا صحیح دی ځکه د نور احادیثونو د معنی ثابت دي وقد روى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم عبد الله بن عباس نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی دا غوندي وقال في الباب عن علي په دې باب کړی د علي او د عبد الله ابن عمر او د عائشه او د مسعود نه قال بسوي حدیث ام فروان دا اوس تحقیق کوي او باز کوي په حدیث د ام فروان چې مکه ذکر شدای زو بیانې حدیث ام فروان لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر عميري حدیث د ام فروان لا يروى نه دروي شوی مگر د حدیث د عبد الله ابن عمر عميرنا وليس بالقوي عند الحديث او پنځ د محدثینو دا قوی نه دي واسترب عنه في هذا الحديث استراب راځي د نبی حدیث کې وهو صدوق دی کلام کړل پدی کې یحیی ابن سعید من قبله بزیه د حافظی په وجه باندې یحیی ابن سعید دا ضعیف ګڼل دي کمزور ګڼل دي وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفضاري عن أبي يعفور عن الوليد بن عزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال للمسعود أي الأعمال أفضل په حدیث کې د امام ترمذی د استاد قتيبة نقل کوي د مروان بن معاوية هغه نقل کوي د ابي يعفور نه هغه نقل کوي د ولید بن عزار نه نقل کوي د ابي عمرو الشيباني نه ان رجلا يصلي قال لابن مسعود ولا عبد الله بن مسعود اي الاعمال افضل فاولنك بدرن افضل كم عمل له فعمل کې بهترین عمل کوم عمل له چې زه وکما پای سره الله خوشاله شي الله راضي شي
قال عبداللہ بن مسعود فرمایل سألت عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تپوس کړو د دې مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې تا مان تپوس وکړلو دغه شند تپوس ما کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله الصلاة على مواقيتها منځ کول په خپل وخت باندې چې کوم وخت مختاره او وخت مستحب مراد دی منځ کول په خپل وخت چې هغه بهترین وخت دی اول الوقت دی قلت ما ذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به تاسو کو ما ذا به کوم عمل بهتر دی د الله پیغمبر دی قال رسول الله ولا بر الوالدين د مور افلا سره احسان او خیګړه کول اول بهتر عمل دا چې انسان منځ په خپل وخت باندې وکي چې کوم وخت مستحبه وخت مختار او بهترین وخت دی اول وخت دی به دا نور افضل عمل بر الوالدين د مور افلا سره احسان کول قلت ما ذا يا رسول الله اے دا الله پیغمبر دین رسو به بهترین عمل کم دی قال رسول الله والجهاد في سبيل الله جهاد کول په ارض الله کې په سبیل الله دا الله په لار کې جنگیدل دا الله د دشمنانو سره جنگیدل دا الله د کتاب چې څوک دشمنان وي د قران د سنت څوک دشمنان دي دا سره جګړه کول امام ترمذی و هاذا حدیث حسن صحیح وقد روى المسعودي وشعبه وسليمان نقل کړل مسعودی او شعبه او سليمان هو ابو ساق شیبانی غیر واحدین ګڼ کسانو د ولید ابن عزار ندا حدیثو وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سيد بن أبي حلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. مقصد الحديث ومراد الحديث داده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر عبادت او اکثر منځونه بلکې ټول منځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول وخت کې یو ځل دو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم با منځ په اخر الوقت کې کړی د فرض نفس جواز چې جواز ثابت شي لیکن افضل او بهتر دادا غوړه دادا چې منځ په اول الوقت کې ادا کړل شي. حدیث مطلب هم داده د امام ترمذی استاد په حدیث کې قتیبه هغه نقل کې د لیسنا هغه نقل کې د خالد بن یزید نه نقل کې د سعید ابن ابي هلال نقل کې د اسحاق بن عمر نه هغه نقل کې د عائشہ نه قالت عائشہ فرمای رضی الله عنها ما صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاه من ذکر من رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخري وخت کې مرتين دو فری حتا تر دې پرې شفاعت کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره دې تدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول منځونه دا په اول وخت کې کړی دي. امام ترمذی و هذا حدیث غریب دا غریب دی ولیس اسناده بمتصل اسناد دی متصل نه دی بلکې اسناد کې انقطاع دا ځکه چې اسحاق ابن عمر نقل کې د عشر ذلنه او د اسحاق ابن عمر سماع د عشر ذلنه ثابت نه دا حدیث منقطع وليس اسناده بمتصل اسناد د کې اتصال نشته دی متصل نه دی. قال الشافعي والوقت الاول من الصلاه افضل امام شافعي رحمه الله فرمایي والوقت الاول اولنی وقت منز دا بهتر دی ومما يدل على فضل اول وقت على اخره و اغت دلیل چې دلالت کوي په فضیلت د اول وخت په اخر وخت باندې اصل دی اختیار النبي صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و عمر ځکه اول وخت رسول الله غوړه کړی دی ابو بکر غوړه کړی دی عمر غوړه کړی دی فلم يكونوا يختارون الا ما هو افضل نو دیو چې غوړه کړی مگر هغه شی چې افضل ځکه چې دیو به هغه شی غوړه کولو هغه له ترجیح ور کولا چې کم به بهتر ولم يكونوا نو دیو يدعون افضل يدعون الفضل ولم يكونوا نو دیو يدعون الفضل چې پریدي بهترام نو دیو چې دا بهتر او افضل پریدي وكانوا يصلون في اول الوقت وديو چې د مونږ وکاو په اول وخت کې. قال حدثنا بذلك ابو وليد المكي عن الشافعي ابو الوليد المكي نقل کړی د امام شافعي رحمه الله باب ما جاء في الصحو عن وقت صلاه العصر دا بل باب د یوسل اتشتم د امام ترمذی صحو نلته کې مراد غفلت د غفلت او مقصد الباب دا دی چې اشاره د اهتمام د اوقاتو د منځونو ته چې مسلمان او مؤمن د فردا پکار دی
چې د منځونو د اوقاتو ډیر اهتمام وکړي چې منځ د دنه فوت نه کړلی شي. د حدیث الباب کې خو ذکر راغلی دی د منځ د مازیګر چې چانه منځ د مازیګر فوت شلو داسې شو لکه چې د اهل او مال ټول تباه او هلاک کړلی شو. لیکن بل روایت د ابن حبان دی هغې کې ذکر د مطلق صلات راغلی دی. مطلق صلات چې عام منځونه د هغې نه مراد دي. چانه منځ لاړلو فرضي داسې شو چې د اهل او د مال تباه او هلاک شوی شو. نه په دې حدیث کې سخت وعید او یره ده او دمکی د هغې خلکو ته چې هغه منځونه قضا کوي او هغه د منځونو نه غافل وي او هغه د خپل منځونو نه خبري او د خپل منځ وخت نه پیژني. هغې ته پکې دمکی ده، هغې ته پکې ویره وعید دی او زور نه ده. باب ما جاء فی السهو، باب د بیان د هغه څه چې راغلي دي په غفلت کې عن وقت صلات العصر، د وخت د منځ د مازدیګر نه. ځکه منځ د مازدیګر دا ډیر افضل او بهتره منځ دی، ځکه په دې کې تبدیل د ملایکو کېږي. په دې وجه باندې افضلیت غوراوالی لري. وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا ليس بن سعد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال. امام ترمذی استاد د حدیث کې قتيبة نقل کوي د ليس بن سعد نه، هغه نقل کوي د نافع نه، نافع نقل کوي د عبد الله بن عمر نه، عبد الله بن عمر نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه قال سوی الذي تفوته صلاة العصر، اغس شغزم چې پاوت کی اغلرا منځ د مازیګر د فوات نسبت کړي دي صلات ته، دا نسبت مجازن دی. مجازن مراد د دینه دا دی چې هغه سړی چې منځ د مازیګر پرېږدي او قضا کی او وقت نه اوزي فکأن موتر اهله وماله، هلاک کړل شو کأنما اوتر واغستل شو هلاک کړل شو ماله اهله اهل دد وماله مال دد. اهله وماله مرفوع ویل شي او منصوب ویل شي. مرفوع د بنا په دې باندې چې دا نائب فاعل دی، منصوب د بنا په دې باندې چې دا مفعول ثانی د دوه توره د پاره. فکانما او ترګه کې هلاک کړل شو اهله اهل دد وماله مال دد واغستل شو مال او اهل دد. تخصیص د اهل او مال ذکر وکړلو چې انسان په هلاکت د مال او په هلاکت د اهل او عیال ډیر غمجن کیږي او ډیر خپه کیږي. نه دې کې اشاره ده دیتا چې د ایمان تقاضا ده، د مسلمان د نفس تقاضا ده چې کله د هغه نه مونځ فوت شي په کار ده چې دومره غمجن شي لکه چې د ټول اهل او د ټول سرمایه او مال تباه شوی دی. بے پروايي د مؤمن د فارد نه پکار چې داغه نه مونږ پوهچو د څه پروا نه ساتي، نه داغه د پاره غم پکار دی، داغه د پاره غم جن کېدل پکار دی په دې باندې چې دا ولی مان لاړ. د ځان سره محاسبه پکار ده چې انسان د خپل نفس سره محاسبه وکي چې زه په دې اندامونو روغم، الله مال صحت را کړی دی او الله مال بدن را کړی دی، خدا عبادت او د الله د بندګۍ لپاره را کړی دی. نه دا عبادت او بندګۍ مان ولی فوت شولا او دا منځ مان ولی قضا شو. نه د انسان سره په خپل نفس کې محاسبه پکار ده. او کم انسان چې د خپل نفس سره محاسبه وکي کدی شي چې رب العالمین فورز د قیامت کې په باندې اسانتی راولي. نه دنیا کې هر مسلمان سره دا غم او سوچ پکار دی چې دا منځ ما ونوري فوت کی ولی قضا شي. په دې باب کې روایت ده بوریدا د نوفل بن معاویه نه قال بسوي حدیث ابن عمر حدیث واسن سین وقد رواه زهري ايضا نقل کړه د حدیث زهري دارنګ د سالم نقل کړي د خپل پلار ابن عمر ناغه نقل کړي د نبی صلی الله علیه وسلم باب ما جاء في تاجيل الصلاه اذا اخرها الامام. مقصد دا دی د باب یو سلو نهشتم باب دی د سنن ترمذی. مقصد الباب او مراد الباب دا دی چې د مسلمان او د مؤمن د فار پکار دی چې اهتمام وکي د اوقات مستحب او اهتمام وکي نگرانی وکي لحاظ اوساتی د اوقات مستحب د منځونو. چې کله امام مامان په منځونو کې تاخير کوي د خپل وخت مستحب نه اړي هغه بهتر الوقت نه رستو کوي. نستاد پر دا پکار دی چې ته منځ انفرادن ځان لو کې به کو داغه سره شرکت کې وکا د امام سره به شرکت وکا خو اول منځ انفرادن وکا. دا انفرادن منځ ولې وکا د لپاره چې ته اول الوقت کې منځ ادا کې
په اول وخت کې چاول وخت مستحب ده وخت مختار ده نو وخت مختار وخت مستحب وتان خفود نشیم نو وخت مستحبه وخت مختار کې تامز ادا کړلم یو خو دا غورواله حاصل شو دویم دا چې به د امام سره مقیم د لپاره چې امت کې اختلاف پیدا نکړلی شي امت به د اختلاف نه ساتي د امام د ائمو سره به اختلاف نه کې نو کو امام سره دلاندې کو به د امام سره کوا لیکن اول منځ بستا فرضی منځ شي دا رستنه منځ کوم دې ستان نفلی شوم دنه ثابت چې یو منځ مرتين جایز دی یو منځ دو پیری جایز دی خود ضرورت په بنا باندې یو منځ دو پیری بلا ضرورت دا منهن هو دې نه من راغلی دا لیکن یو منځ دو پیری د ضرورت په وجه باندې دا جایز دی د ضرورت سو اول وقت مستحب را ګرول دویم د امام سره په جمع کې شرکت کول د لپاره چې امت کې توڑ پیدا نشي اختلاف پیدا نکړلی شي د اختلاف نه با ځان ساتي د دې حدیث نه بل مسأله جزئیه فقهیه راوتله هغه دا چې امامانو د دین سره د امت کې چې امامان د دین او مشران د دین دي امت کې به د اختلاف نه ځان بچ کې د مستحب او د افضل شی په وجه باندې امت کې به توړو اختلاف نه پیدا کې یو شی افضل دی بهتر دی نه د هغه په وجه باندې به امت کې توړو اختلاف نه پیدا کې البته بیان بکې چې دا شی افضل دی بهتر دی خلق به باندې فویوا خو لیکن اختلاف به د چا سره مناظره او جګړې به په مستحب شی باندې مکوا په افضل او بهتر شی باندې جګړې او مناظره او باسونه ایو بل ته نسبت د فسق او د فجور یو بل ته نسبت د بيدینی دا پکار نه دی چې کوم شینه اختلاف جوړیدا او دغه شی افضل وی پرېږده اختلاف ته نه جوړیږي میکوا با ما جاء فی تاجر الصلاه اذا اخرها الامام باب د بیان دا څنګه چراغلی دی فی تاجر الصلاه پس جلتی کول د منځ کې کړه چې رسته کې دی لره امام وبي قال حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الزبيعي عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ده حدیث کې د امام ترمذی استاد د محمد بن موسی البصري اغه نقل کې د جعفر بن سليمان الزبيعي اغه نقل کې د ابو عمران الجوني اغه نقل کې د عبد الله بن صامت عن ابي ذر اغه نقل کې د ابو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي سليمان ابن زبيعي دا نسبت دے زبيعت ابن زبيعتا او دای د پاره د نسبت دا جونی دا نسبت دے جون تا چې دا یو قبیله وا هغه ته نسبت کیږي کله د محدث او د عالم نسبت یو علاقه ته وش کله د عالم او د محدث نسبت نسب ته وکړل شي کله یو مل ته وکړل شي کله یو کسب ته وکړل شي قال نبی صلی الله علیه وسلم یا ابو ذر اے ابو ذرا امراء یکونون بعدی امراء مشران به یکونن بعدی موجودی کی بارستو زمانہ وی بارستو زمانہ یمیتون الصلاة چرست کی بدی منزل رام امات یمیت اماتتن اماتت نزل د مراد رسوال او تاخير د منز مراد دیم د وقت مستحبن به اړی د افضل الوقت نبی رستو کیم یا ودرن امراء یکونون بعدی اے ابو ذر دایا ساتا امراء او مشران به یکونون بعدی چې وی بارستو زمانه یمیتون الصلاة دی ورست کی منز لرا نفصل صلاة لی وقتها منز کوا په خپل وخت کې اول الوقت کې منز کوا اول الوقت کې کله چې ته منزو کې فاول الوقت کې نکانت لک نافله به د دوباره منز دی سره په خپل وخت کې د منز وکړلو نه دا منز تا فلشم او به دی د دغه عمره سره تا منز وکړلو دغه عمره سره په وخت کې نکانت لک نافله دا منز بستاده پار نبلی شیم کو به د عمره سره دوباره منز وکړلو نه دا رستنه من چې تا د امامانو سره کړه د عمره سره کړه دیم نه دا ستا منز نفلی و الا او کو چیرته تاونو کو قد كنت قد احضرت صلاتك تا راګیر کو اغه منز پلرا فاول الوقت کې او تا حاصل کو منذر فاول الوقت کې تا راګیر کو منذر فاول وقت کې مقصد د حدیث دا شو چې کله تا منز وکړلو ځان لا به د عمره سره وکړنه منز تا فرضی اول منز چې د وخت مستحب کې کړل دي د عمره سره چې کوم منز تا وکړلو نه دا بستا نپلی منز وی
الله به دې اجر او ثواب درکړي. په دې نظریو کې چې اختلاف امت کې فایده نشي او توړ په امت کې فایده نشي، په دې وجه باندې چې اختلاف په پیدا نشي، نه دی وجه باندې د عمراو سره منځ کوه چې کله هغه منځ کوي. وفي الباب په دې باب کې روایت د عبدالله مسعود د عباده بن صامت امام ترمذی و حدیث ابو ذر حدیث حسن دی. دا قول دی قول غیر واحد من اهل العلم، دا قول دی د ډیرو علماو. یستحبون مستحب غنی دی چې منځو کې سړی لمقاتها په خپل وخت کې اذا اخر هل امام چې کله رستو کوي دغه منظر امام ثم يصلي مع الامام به منځ کوي د امام سره. بلویت کې راځي وجعلوا صلاتكم ما هم تطوعا، وګرځوي مصبل داغه سره نفلی، هغه سره منځ نفلی وګرځوي. خودینه مراد معلومه شول چې د عمراو اتباع او تابعداري بم کې کوچیر هغه منځ کو نه توسط مانځ کې شرکت کې. والصلاه الاولى هي المكتوب عند اکثر علم، اولنې منځ چې ادا کړل شو دغه پنځ د اکثر علماء باندې فرض دي. ابو عمران الجونی داغه نوم دی عبد الملک ابن حبیب. با ما جاء فی النوم عن الصلاه، مقصد د داده د باب یو انسان نا ود پات شو چراویخ شو نمر راخیجی یا راویخ شو نمر پریوزی او وقت مکروه ده، دا بس چل کئی تاخیر د منځ بکئی چې وقت مکروه وزی به برسته کئی کنه په دغه وقت به کئی. حدیث الباب داده مسأله الباب داده چې کوم انسان د خوب نه را پاسیږي او د پاتې شوی نمر راخیجی یا نمر فریوزی دغه وقت مکروه دی، خود د په حق وقت مکروه نه دی، دا به په دغه وقت کې ادا کوي او تاخير د پاره رستواله نه د پکار. البته هغه شخص چې هغه یخ دی خ اذان واوري او اوړي راوړي بشتره کې اوړي راوړي چې به کله را پاسیږي نو وقت مکروه وي نه به د پاره مونږ کول پکار نه دی. خدا حکم د هغه شخص د پاره دی چې هغه ود پاتې شوی. باب ما جاء فی من الصلات، باب د بیان د اسک شرالی په خوب کې یعنی صلات د مانځنه یو سړی ود پاتې شي د منځ او بیا رايخ یو وقت مکروه. وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد صاحب البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم. د امام ترمذی استاد دی قتیبه، هغه نقل کوي د حماد ابن زید نام، حماد ابن زید نقل کوي د ثابت بنانی نام، هغه نقل کوي د عبد الله ابن رباح الانصاری، هغه نقل کوي د ابو قتاده نام. قال داوی ابو قتاده ذکروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم، دیو ذکر کو نبی صلی الله علیه وسلم ته د خوب عن صلاه د مانځره شړې او د پادشي د مانځره دا بس چل کوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فانه ليس في النوم تفريط، یقینا نشته د کوتاواله په خوب کې، یعنی دا ګناګار نه دی کو دنه منځ کې تاخير را لرم. انما التفريط في اليقظه، ان کوتاواله دی کوتاواله دی په اخوالی کې چې سړی یخ د حالات د یخ دی او دا نرا پاسی او منځ نه کوي. ان بالتفريط یقینا کوتاواله فی الیقظه په حالات د اخوالی کې. فاذا نسي احدكم صلاه او نامانها، کلا چې اود شي يرشي او کستا سنمونز بس پسکار کې مشغول شو بالکل منستر نه يرشلو او نامانها یود پادشو د مانځنا فليصليها اذا ذكرها، ادا د کی دغه مونږ لرا کله چې د ترایات شي او کله د خوب نه را پاتېدلو، کله چې ترایات شو یا د خوب نه را پاتېدلو بس دغه وخت کې دیو کې دغه وقت د پاره وخت مکروه نه دی. اگر کو د بل چا د پاره وخت مکروه دی خود د په حق وخت مکروه نه دی. په دې باب کې روایت دی د عبدالله بن مسعود نو دارنګي د ابو مریم د عمران بن حسین او د جبیر بن مطعم او د ابي جحيفه او د ابي سعيد نا او د عمرو بن اميه او زی مخبرنا او دې ته ویل کېږي زی مخمرین او دا وهو ابن اخي النجاشي، دا زوی د ورور د نجاشي. امام ترمذی وی حدیث ابي قتاده حدیث حسن صحیح، حدیث د ابي قتاده حدیث حسن صحیح دی. اختلاف کړ د اهل علم فر رجل فبردای سړی کې نام ونی صلات چې داود پادشي د مانځنه منستر نه يرشي بیا رايخ شي او ته منځ شي وهو في غیر وقت او اخوال او یاد دل د په داسې وخت کې چې وخت د منځ نه یعنی وخت مکروه دی.
چا وقت را خطر د نمر یا وقت د فریوتر د نمر. فقال بعضهم بعض يصليها كي بدغ منذرا کله چرایخ شي او یاد شي. وان كان عند طلوع الشمس عند غروبها اگر کو دا وقت د را خطر د نمر یا د فریوتر د نمر. دا قول د احمد د اسحاق د شافعي د مالک دی. وقال بعضهم ولید بعض لا يصلي منزبن کی حتا تر دې پورې چې نمر پریوزی یا نمر راوخیږي چې دا قول دی د عام حنفي علماء. ځکه هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې کله نمر راخیږي یا نمر فریوزی نه دا وخت مکروه دی تاسو په کې منځ مکوئ. نو دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځنه منع کړی دا. مونږ یو لیکن دا دوا صورتونه ترنه مستثنا دي. د هغه احادیثونه چې کومه حدیث کې من راغلی دا چې نمر راخیږي یا نمر فریوزی تاسو مونږ نه کوئ. خدا صورت د نسیان او صورت د خوب دا غینه مستثنا کړلې شوی دي بنا په مذکور حدیث د باب باندې دا غینه مستثنا دي. په دې کې تخصیص راغلی دی چې سړی ود پاتې شو یا مز ایر شو ار وخت چې دا او ته یاد شو د خوم نه را پاز د کولې شي بنا په دې حدیث او دا قول راجح هم دی. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.